السلام علیکم. په پوره دنیا کې د تبدیلی یو سفر شروع شوی دی، یو هوا راغلی ده او د هغې اظهار په مختلف ملکونو کې په الیکشن نه اندازه کیږي. د پرونه بله ورځ چې په ایران کې الیکشن وشو، نو دا الیکشن د اسټیبلیشمنټ خلاف امیدوار وګټله، کم چې اصلاح پسند دی. ایران تاسو ته پته ده چې ډیره یو کټر مذهبي معاشره ده او اسټیبلیشمنټ هلته مضبوط دی، خو اسټیبلیشمنټ یو دا کمال وکړو چې کم تبدیلی والا د معاشري اصلاح پسند امیدوارو هغه له موقع ورکړه او هغه الیکشن وګټو. په امریکا کې وګورئ ټرمپ په ډیر تیزی سره ګټي او بایډن چې د اسټیبلیشمنټ نماینده دی. ټرمپ د اسټیبلیشمنټ نماینده نه دی، نه هغه د ډیپ سټیټ نماینده دی، ځکه هغه ته دومره مشکلات پیدا کړو، کیسونه یې پې کړي، خو هغه ډیر په باري اکثریت سره ګټي ځکه چې عوام تبدیلي غواړي. دغه حل په انګلند کې تاسو وکتو چې د اسټیبلیشمنٹ نماینده بوری طرح شکست وګټو او 15 سال بعد هلته کې بلې پارټۍ الیکشن وګټو. په ترکي کې طیب اردوګان د کله نه اقتدار کې دی، خو اوس خلک تنګ دی، تبدیلي غواړي. نو بلدیاتو الیکشن کې د ترکی کې د اردوګان پارټۍ ته غټ شکست ملاو شو او مخالف جماعتونو الیکشن وګټو. په مالدیو یو وړوکی ملک دی، هغې اسټیبلیشمنټ د هندوستان داسې دي لکه موږ چې د امریکې غلامان یو. نو هلته کې یو نوې پارټي د هندوستان خلاف ناره وواله او هغوی په باري اکثریت کې وګټله. او دا تبدیلی دا سفر چې دی دا د پاکستان نه شروع شوی و چې کله د عمران خان حکومت اسټیبلیشمنټ ختم کو، سهولتکاري وکړه، غلې مسلط کړه، نو عوام کې د هغې ریاکشن راغی. او بیا تاسو ته د تاریخ نه پته ده چې د عمران خان خلاف 200 جعلي اف آی آر وکړې، قاتلانه حمله پې وشوه، په جیل کې دی. د الیکشن نه مخکې د انتخابي نښه واغسته، امیدوارانو ته الیکشن کمپین چلولو اجازت نه و. څوک چې به معمولي ریلي او دې له راوته په هغوی به د دهشتګردۍ مقدمې وي. چا د عمران خان پوسټر نشو لګولی، بینر یې نشو لګولی، پولیس د یې خلاف انتقامي کاروایانې کولې. خو په 8 فروری باندې چې عوام د دې اسټیبلیشمنټ او د هغوی د خلکو د دې فرسوده نظام خلاف په ګڼ تعداد راووتو او د هغوی ټولې منصوبې ناکامې کړې او په باري اکثریت سره عمران خان پارټۍ وګټله. نو بیا اسټیبلیشمنټ پریشان او هغوی د عمران خان په مینډیټ باندې چې کوم عوام وله ورکړی ډاکه واچوله او هغه غلې بیا مسلط کړه چې کم د 40-45 سال راسې د دې ملک د ځوانانو او د عوامو په وینو باندې روان دي. اوس بیا یو عذاب طرف ته روان دي، کم چې بجلی بیلونه دي، کم چې مهنګایي ده، بیروزګاري ده، کاروبار نشته، فیکټریانې بندیږي. نو عوام تبدیلي غواړي او د دې تبدیلی ته چې څومره خلک کوشش کوي چې لارې بندې کړي، نو هغه د عوام او د دې ملک خیرخوا نه دي. عوام صحیح نمایندګان چې څو پورې نه راغلي چې هغوی صحیح فیصلې د دې ملک او د عوام د مفادو کې د ذاتي مفاداتو نه بالاتر، نو هله به دا مخکې کیږي. او که موږ صرف د ذاتي انا او ضد او مفاداتو غلامان یو، نو بیا د دې ملک هیڅ مستقبل نشته. زموږ نه وګورئ په خطه کې افغانستان رانه مخکې دی، بنګلادیش رانه مخکې دی، انډیا رانه مخکې دی، هر سړی رانه مخکې دی، یو موږ وروسته پاتې شو. نو د هغې مین وجه دا ده چې د عوامو د خواهشاتو احترام نه کیږي. چې کله موږ د عوامو د خواهشاتو احترام وکړو، د دې ملک د فایدې سوچ وکړو، هله به دا ملک ګل ګلزار کیږي. امید لرم چې تاسو به د خبرو سره اتفاق کی. کوم ورسره اتفاق کی نو کمنټ وکړئ او دا ویډیو ډیره شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.